بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ډیرو ګرانو قدردانو غیورو مسلمانانو، ستاسو په دې علاقه کې او ستاسو دې محله او دې کلي کې چې د دې کوم مجلس انعقاد شوی دی هغه تاسو ته ښه معلوم دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې یو جوړ شوی محفل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت خوانی به کیږي په دې محفل کې. په دې مجلس کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت نه موږ مسلمانان خبر شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صورت نه به خبر شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ احوالو او حالاتو نه خبر شو. نو دا مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت متعلق منعقد شوی دی. او داسې مجالس، داسې محافل، دا پرکیف او پر نور مجالس دي. دا مجالس د برکتونو نه ډک مجالس دي. په داسې مجالسو باندې رحمتونه راوریږي، برکتونه راوریږي، ځکه چې په داسې مجالسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکیره کیږي، د الله جل شانه لویي بیانیږي. په دې مجالسو کې ډېر لوی خیر دی. او دې وجې نه په دې علاقه کې زمونږ برادر محترم جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا محمد عدنان حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه، هغوی وقت په وقت باندې کوشش کوي چې د دغې علاقې د خلکو دپاره داسې پر نور او پر کیف مجالس جوړ کړي چې د دې خلکو دپاره څه د خیر ذریعه جوړه شي. دا تاسو باندې او په دې علاقه باندې د مولانا صاحب یو احسان دی چې تاسو دپاره داسې مجالس جوړئ، داسې علما راغواړي، داسې ښکلي ښکلي مقررین او ناطخوانان راغواړي. دا ستاسو دپاره د خیر ذریعه ده. او دارنګې مجالس
دا ډیره د خیر ذریعہ ده او دا مجلس ته ښکلي علما راغلي دي دارنګي ولی کامل عارف بالله پیر طریقت رهبر شریعت حاجی ولی محمد صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی تشریف راوړی دی دارنګي ناتخوانانو تشریف راوړی دی حفاظو تشریف راوړی دی علماو تشریف راوړی دی انشاءالله دا به ستاسو سره درنګ سات کې مخامخ کیږي دوی به تاسو ته تلاوت کلام پاک کوي دوی به تاسو ته نعتونه وایي دوی به تاسو ته خطاب کوي تاسو دا د دې مجلس د ادب خیال وساتئ مجلس کې بار بار پاسېږئ را پاسېږئ ما مجلس د آداب خیال وساتئ قرآن تلاوت کیږي پرسکون کینئ غوږ ورته کیدئ کم ناتخوان نعت وایي هغه ښکلې جمله ووایي خوندوره جمله ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت وکړي تاسو په هغې سره د هغوی د دلجویۍ دپاره سبحان الله الحمدلله آواز ورکوئ تاسو ته به اجر میلاویږي د هغوی دلجویي به کیږي هغوی به خوشحالیږي چې دا مجلس خلک دا ویښ خلک دي دا موږ ته داد راکوي دا خوشحاله دي نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانیږي دلته نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت بیانیږي دلته نو تاسو به دلته ناست یئ ادب او احترام سره به کینئ او دغه ناتخوانانو او مداحینو ته به تاسو د سبحان الله الحمدلله آواز ورکوئ به که نه انشاءالله